تاسو ته یو لطیفه ووایه. یو سړي نه چا تپوس کو وی دا کونتر هګۍ چې او که دا بچي پیدا کوي نو هغه ورته دا هګۍ چې هګۍ نو بیا بچي راوځي. وی خاپرک دی هګۍ چې که بچي راړي نو هغه ورته دی بچي راړي. نو بیا یې ترنه تپوس وکړو وی دا زمری بچي چې که دی هګۍ چې نه غریب دی نو خبر چې دی څه کوي. وی هغه یاره ځنګل باچا دی چې زړه راشي نو بچی واچوي چې زړه راشي نو بیا هګۍ واچوي. دا خو د زمري په حواله خبر. الله تعالی د کائناتو خالق دی. دی چې وغواړي نو په چاړه باندې ګډ حلال کي او چې دی وغواړي نو اسماعیل پې نه حلالوي. دی چې وغواړي نو په اور باندې دنیا وسوځوي چې نه غواړي نو ابراهیم پې نه سوځوي. او دی چې وغواړي نو سفندر کې فرعون سره د خپل لښکره غرق کي او چې وغواړي نو موسی سره د بني اسرائیلو نه غرق کوي. نو ما ورته miracle is nothing but only to demean the rules and laws of physics. بس د laws of physics هم معطل او سسپند شي دغه ته وایي معجزه. نو ما کتاب ولیکو the prophets and the miracles. بهر تقدیر عرض مې کړو تاسو خدمت کې چې اوس الله تعالی انسانان پیدا کړل د عقل ولې ډیولپ کړ. مونږ امریکا کې یو جمله وایو پرنسپل صاحب مونږ هلته وایو there is no free lunch. there is no free lunch. اوس دا د الله کائنات چې مونږ ایکسپلایټ کړو. तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो इलाहाबादी हुए लिसान उल-असर कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में भूलो जायज है गुब्बारों पे उड़ो चरख पे झूलो बस एक सफल बनता है आजिज का रहे याद के अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो. तस्दीयो खबर दा कज़ैन किराला you will be a human. You will be beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. You will get honor and respect here in this world and also in the hereafter. نو محترمو عرض میں کوئی تاسو خدمت کی کہ اس دغه عقل الله مونږ لراک نو مونږه فرام فرش ټو عرش استعداد او صلاحیت بنیادی طور لرو. البته امپروو چاک پروموټ چاک اکټیویټ چاک تګودو چاوک. نو مختلف خلق مختلف تګودو کوي. ریسرچ رواني تحقیقات رواني. ما ته ګورئ لک چې سنورهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. دې قرآن باندې الله تعالی مونږ پوه کړو د دې دوره کې چې راغلم نو هر ځای چې بیان وکړم نو بیا ملګرو ته هم دعا وکړئ چې الله قرآن مونږ کې نه باسي مونږ قرآن کې نه باسي. چې خدای قرآن مونږ کې نه باسي او مونږ قرآن کې نه باسي نو سړیتوب براشي انسانیت براشي. الله فرمایي سنورهم آیاتنا فی الآفاق مونږ به خلکو ته خپل نشانه ښیو په دې عالم کې په دې کائنات کې. when they will be passing through their researches they will find out that Allah has mentioned it there even though Quran is not a book of science. That's a book of guidance. That's not a book of technology. That's a book of rahnumai and rahbari. But still certain things are mentioned there. If you will think deeply you will find out that Allah subhanahu wa ta'ala already indicated towards this. No farmai jisaluhi آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. زبدوی تخپل نشانه خیم چې دوی ریسرچ کوي په کائنات زبانه ورګره دی ډاکټر دی ناغه تمام ما ته هورشي انا ام ډي کړی دی خو ما ته کافر شوی نه یعنی او کافر په دې معنی چې اګناستیک شوی دی. څنګه اګناستیک به اس په پته نه پوهیږي ما چې سره اګناستیک سم متحیر او دهشت زده صحیح پته نه پوهیږي څه وکړم. د نظام رکی خدای ته عمر کی هر شی ته ورکی. نو ما ته اګناستیک شه هغه ویجی سرجن سو وی سرجن چې منکر خدا وی نو ما ته خالص خرخ غاری ځکه وی د خو هر وخت لګیای هغه د خدای قدرتونه ګوري چې د خدای نه انکار څنګه کوي یا د متحیر او دهشت زده وحشت زده څنګه دی.